بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو وړاندې د قرآن درس ترتیبوار شروع دی. یو درس شوی دی، هغه کې سوره فاتحه ترجمه شوی ده. تشریح وکړو خو نن بیسیک ضروری مسائل د تفسیر په حواله سره د ټولو علماو په دې باندې اجماع ده. د هر یو تفسیر په مقدمه کې لیکلي دي چې تفسیر به هغه کس کوي چې هغه د څوارلس علومو ماهر وي. د قرآن درس اوریدل او پاغه عمل کول ټول دنیا اوري او عمل پې کوي ماشاء الله، او عالمان درسونه کوي. خو که یو کس استاد جوړیږي ناغه ده کم از کم علم الصرف، علم النحو، الطريقه الاسريه، معلم الانشاء، دا سرور کتابونه دی والی د عالم نه دی اوي کم از کم چې پسې غو باندې پوي شي. نو تفسیر بارکه قرآن یو آیت ته ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن من آسان کړی د نصیحت د پاره، سوچتا چې نصیحت ته واخلي. نو چې زه نصیحت کوم او تاسو یې نو آسان ده کنه، خلک په عمل کوي، ټول دنیا په عمل کوي ماشاء الله. یا دې ترجمه د دویمه دا قرآن د حفظ د پاره آسان دی. للذکر وو کالو ماشومان حافظان دي ماشاء الله. دو خبره شوي. درېمه خبره چې یو استاد کینی او خلکو ترجمه کوي وی دا قرآن آسان دی جی، دا علماء کرام وی ګران کړی دی. نو جواب دا چې آسان دی نو ته ولې ترجمه کوي؟ بس ټول خلک به پوهېږي که نه. ته ولې خلکو ته کېناستی او ورته ښې نه هغې له ورځي که نه؟ قرآن آسان نه دی، قرآن کې لیکلي دي. یو جواب. دویم دا آسان دی دو خبرو دپاره چې خلک ته نصیحت واخلي، یې حفظ کړي نو آسان دی. خو که بل ته یې ښې نو دې علوم به زده کوې، صرف په عربۍ باندې تعالی قرآن نشي راتلی چې عربي زده کې. دا ائمه حرمین، دا څوارلس امامان چې دي، امام حرم دا عربیانی، دا عربیانو په کور کې پیدا شوي. نو دی ولې دا 15 کاله علم کوي؟ ولې دا علوم زده کوي؟ اله بیا امام کې دی شي، اله قاضي او خطیب کې دی شي. درېمه خبره چې قرآن آسان دی، ولې حدیث آسان نه دی؟ ټول خلک وي قرآن آسان دی. چې یو پروفیسر وي او د قرآن استاد جوړیږي نو دا څه وي قرآن آسان دی جی. نو ولې حدیث آسان نه دی؟ څه که حدیث مشکل دی؟ جواب قرآن باندې زبر زیر پیش تا نو دا به خو وایي. نو حدیث به ولې څوک وایي؟ حدیث به ولې څوک وایي؟ هغه عبارت اله یو کس ویلی شي بغیر زبر زیر پیش چې د دې ګرامر کې ماهر وي. هی ګوز ټیک ته، وی ګو ټیک ته. وی ګوز غلط ته او هی ګو غلط ته. ولې دې خپل قاعده تاسو ته پته ده چې فرست فارم کې هی شي اټ سره ای اس لګي، نو هی ګوز به هی ګو بنوي او وی ګو ټیک ته. بهرحال نو دا به زده کوو کنه جی. دونه چې موږ وخت ورکو سکول کال یونیورسيټي ته 13 کاله ما مې یونیورسيټي تعلیم کړی دی، 13 کاله مې لګولي دي. دین له هم ټایم ورکو ان شاء الله، دین له هم ټایم ورکو زده کړه به کوو ان شاء الله. بهرحال نو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. دا دې تشریح ما وکړو. درې جوابونه ستاسو ذهن کې ما کېنول. دویمه خبره چې چا سره علم نه په قرآن کې څه خبره وکړي دا خطاکار دی، اگر چې ټیک هم وایي. ابن عباس مفسر قرآن فرمایي من قال في القرآن شيئا، چا چې په قرآن کې یو خبره وکړه واصاب او ټیکي وکړه بغیر علم مطلوبه، علم هغه زده کړی نو فقد اخطا، غلطی وکړه. ابن عباس مفسر قرآن. او نبی علیہ السلام فرمایي ابو داود شریف من فسر القرآن برأيه فقد كفر. چا چې خپل دماغونه قرآن تفسیر وکړو دا کافر شو. دې ته وی تفسیر بالرأي، دا کافر شو. قرآن یو آیت ته دا غي وضاحت پتا ته څه کوي؟ کله به د قرآن آیت ته دا غي وضاحت کوي. القرآن يفسر بعضه بعضا. ابن کثیر، علامه ابو الفداء اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمت الله علیه د قرآن آیت د قرآن آیت تشریح کوي. دویم د قرآن آیت تشریح حدیث کوي. دریم صحابي کوي. څلورم تابعی او تبع تابعی داسې تشریح کوي چې هغه د قرآن حدیث اجماع موافق وي. دې ته وایي تفسیر. چې د قرآن آیت تا بیان ک او د هغې په تشریح کې تا آیت یا حدیث یا صحابي اقوال بیان کړل، دې ته وایي تفسیر. خو که د هغې نه مروي نه وي هغه تشریح د هغې آیت او نور علماء د خپل طرف نه د هغې تشریح کړي وي چې قرآن آیت
یا حدیث یا اجماع د هغې خلاف نه وي داسې تشریح وکړي چې قرآن حدیث او د اجماع نه خلاف نه وي دې ته وایي تأویل تفسیر دویم تأویل دریم تحریف الله اکبر دغه تفسیر بالرایه ده چې داسې تشریح وکړي چې دې آیت دا تشریح ده جی چې قرآن آیت خلاف وي یا د حدیث خلاف وي متواتر احادیث یا د اجماع خلاف وي دې ته وایي تحریف تفسیر بالرأی او دا کافر کیږي دې سره سړی د خپل ځانه به قرآن او حدیث کې خبره نه کوي چې زما ذهن دا وایي دا آیت دا دی او زما ذهن دا وایي خاموش ډونټ سپیک سایلنٹ لرن یور لیسن مخکې سبق زده که دین یاد کا زما محترم آسان مثال عربیان د عربو په کور کې پیدا دي عربي وایي ولې 15 کاله علم کوي ولې 15 کاله علم کوي ټول ائمه حرمین ولې حافظان عالمان دي او شل کاله لګولي دي بس دا آسان مثال تفسیر تأویل تحریف تفسیر بالرأی تفسیر لغوي معنی څه ده روخانه کول دا د فسره نه وته دی اپلیکیشن د اپلای نه وته دی نو تفسیر د فسره نه وته دی د کې قلب شوی دی دا اصل کې سفره ده په دې جمله پوه شوې نه الو پوهېږي چې علم وکړي نو کو د قرآن نه نصیحت اخلي او اورې او نصیحت اورې او عمل پې کوي خو کو استاد جوړېږي بیا به ګران نشي ما یو کس ته وایي تفسیر د فسره نه اوته دی او فسره اصل کې سفره دی او دې کې قلب شوی وي داسې ته وایي هم ګوره تو نه دا یو علمي خبره په دې ته نه پوهېږي نو څه ووایم نو دا علم زده که موږ سره زده که 32 سالو شو زه سبق پڑھاوم نو ما سره افسران ډاکټران وکیلان پروفیسران لیکچرران موبایل لینک ډایرکټر نادرا ډایرکټر البرکا بینک چیف دا ما سره موټروي پولیس افیسران دا ما سره عالمان جوړیږي 15 عالمان جوړ شو 75 هغه ته موږ د علوم خایو صرف نحو ادب اصول فقه اصول قرآن اصول حدیث 3 کاله مخکې کورس اوس مو 2 کاله سره بل عالمان جوړ شو ماشاءالله علم زده کې ټایم ولا ورکړي کنه بهرحال دې معنی د روخانه کول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر اسفار سفره فسره روخانه کول چې د آیت تفسیر بیان شي نو هغه آیت واضح شي الله دې په دې خبرو مالا او تاسو له عمل توفیق نصیب وګرځي والسلام